خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا سو کرکاولې نشي په وینو بجاړی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی. او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوک وې صاحب زه وخانو والایم ما اوخ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وې چې بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوخ د کم ځای نه راغی. او خانو والا ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوخ نشي راتلی. وی دا دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوخ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاويږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. عمره سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و. سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکې والی دی او بلای تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم. وی دا د بادشاه دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولئ دا څوک دی؟ سپایانو ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی درنه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به. وی تا څنګه ووایې چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ترې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاه ویو بیړه یې غرقه شي. دربار یې په ځای پرېښو لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستی شي. بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي. بیا به په وینو جاړئ ټوپونه به وهئ. هله دا چلو شو هله ټیپر ګران دي هله غوښه ګرانه ده هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکئ د ځان چې ښځې به هم کم خوامنډې وهي لوڼه به هم کم خوامنډې وهي او زامن به هم کم خوامنډې وهي او ته به کم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړي.
نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وا چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته نو لخت راواغست او یو څو لخت یې وواله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاسته ودی وینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل بیا یې ډېر وخندل د لاس نه ونیوه چې دا وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې بادشاہ پرېږده بس تا خپل کار وکړو ما خپل وکړو څه تپوسونه کوې ویل نه پرېږدم دې نه ودې جړل ولې ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل او ویل دا ودې خندل ولې ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغسته زړه مې خوشحال شو نو مې خندل ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغه به څومره لختې وخوري د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري